بسم الله الرحمن الرحیم. مختصرا حیواناتو حقوقو په باره کې څه عرض عرض کوو. حدیثو کې حیواناتو حوالې سره ډېر زیات تاکیدات شوي دي. څه حیوان د خدای مخلوق دی، ذی روح دی، پروردګار رزق ورکوي، نو پکار دی چې دي حقوق هم او تاسو وپېژنو. څه حیوان څه حق جوړېږي ما او تا باندې. مو حیوانات ساتو ډېر، مثلا غوا دی، مخه دی، سخندر دی، ډنګر دی، هغه دی، خر دی، واس دی، کچر دی، حتی سپای دی، چرګه چیچاک دی او پیشو دی. ډېر شیونه دي چې خونې کې انسان سره وي، نو دغو ټولو شیونو حقوق دي. پکار دی حقوق یې ضایع نه کړو، پکار دی دوی حقوقو خیال وساتو چې نه وي چې قیامت کې صبح له دې حوالې سره موږ ګرفتار شو، پنساو شو. روایت دی چې ډېرې ګناهانې چې تاسو هغه والا حیواناتو حوالې سره معاف شي، نورو ګناهونه خدای خپله په خپله سترګې د نه پټوي. یعنی پکار دی تاسو سوچ دی باندې وکړئ چې کومې ګناهانې تاسو حیواناتو حوالې سره کړي دي، که هغه ظلم او ستم تاسو معاف شي، ډېرې ګناهانې به خدای درته وبخښي. دا د شپږم مولا حدیث دی. او اندیشان سر حدیث کې شته دي چې ما من دابة طائر ولا غیره یقتل بغیر الحق الا ستخاصمه یوم القیامه. که چیرې تاسو یو حیوان چې هغه پرنده دی، غیر پرنده دی، ناحق مه مړه که. ځینې وخت کې مو څه یو شی ولو سره څه ناښکه دی، مثلا مرغۍ دی، ولې رخصتی نه شي، لاس د به نه ورته رسېږي چې کله یې مړه کړې، همداسې د اوښتله ښکار نه بغیر همداسې خوند دپاره د اوښته یا د مړه که رسۍ د نه ورته کېده. نو یې چې که داسې انسان یو حیوان مړ کړي بغیر د څه وجې نه، ناحقه یې مړه کړي، مړ کړي مثلا یو حیوان، نو قیامت کې دا حیوان به ضرور دینه شکایت کوي. پیغمبر اکرم یوه ورځې یو اوښ ولیدلو چې خپل مالک تړلی دی، خپې ونې تړلی دي، پاسه ونې بار چولی دی. پیغمبر پوښتنه وکړه چې دې چیښتان چېرته دی، مالک یې چېرته دی. کله یې ورته راوغوښتو، پیغمبر ورته ویل چې بار د ونې چولی دی، ظالمه د خدای، قیامت ورځې شکایت ته ځان تیار که. تړلی دی، د خپې تړلی دي او ناست دی، وچ پچټ د بار ونې هغه کړی، خو بار خو ته ناسته که. و یوه حدیث کې پیغمبر کم از کم شپږ حقونه د حیواناتو ښیلي دي. حیوان خو خونې کې ساتي، کم از کم حق و حقوقو باندې یاد ځان پوه که. اسلام د هر شي حقوق ښیلي دي. انسان خو پرېږده چې نن حقوق بشر ولا ورپسېدلي دي، هیومن رایټس والا انسان حقوق ښیي. اسلام د حیوان حقوق ښیلي دي. اسلام د ونو بوټو حقوق ښیلي دي. هغوی کې یو حق یې همدا ښیلی دی حیواناتو چې کله ته نه کوش ولې پکار دی فورا هغه ته وښه ورکړي، خوراک ورکړي. دویم حق یې دا دی که چیرې اوبو څه تېرېدې پکار دی چې هغه ته ودرېږي چې هغه اوبه وچېږي. دریم حق یې دا ښیلی دی چې پکار دی ناحق بې سببه بلا وجې ونه وایي، او وایي یا مخ ته یې مه وایي. حدیث دی چې مخ سره سر سره هغه د خدای تسبیح کوي، ذکر یې حق د نه جوړېږي چې مخ ته یې وایي، چهرې ته یې وایي. او بل حق یې دا خیالی دی چې هغه باندې زیات بار ونه چوي، زیات وزن په ونه چوي. بل حق یې دا خیالی دی چې مزال پکوي، چې کوم حده پورې هغه وس کې دی مغوره مزال په وکړه، هغه نه پورته مزال ما پکوه. هغه نه هټ که شپږم حق یې دا خیالی دی چې ته پکار دی ډېر زیات په سپور نه شي، یو حده پورې په سپور شه چې پوهېږي چې حیوان مو ستړی کو او حیوان مو بېوسه کو، پکار دی بیا ته نه کوږ شي. همدې سره روایتونه ډېر زیات دي باندې تاکید شوی دی. یو حدیث کې پیغمبر یې چې آیا تاسو نه یو خبر چې دا بې زبانه دي، او دې بې زبانۍ وجې نه تاسو پکار دی وډر شوئ، خدای نه وډر شوئ، دا بې زبانه شی دی، بې زبانه شي نه پکار ډېر وډر شي. ویلي چې دې ته کوم درد و رنج و تکلیف رسیږي، دا خو چاته شکایت نشي کوی. دا به قیامت کې دا شکایتونه بیا خدای ته کوي چې پروردګاره پلنکي کس ستلم، دا ظلم یې رسه کولو، دا ظلم یې کولو، دا ظلم یې کولو. ځینې وخت کې موږ ځینې کسان وکسو سپی اوسه چې کوم ظلم کوي، وچ پیچټي، ولي ویي، ځوروي او مختلفو هغه سره ازار ورکوي. کوم دین و مذهب ته اجازت درکړی به حیثیت مسلمان آیا دا کار ته کوی شي؟ پیشوانی دي رخلوي مثلا بجایو کې بندو ظلم سه مړ کوو، یا ځنه مثلا مشپر دي مینګک دي هغه ځنه وخت کې ظلم زور سره زیاتی سره مړ کوو. دا حق خو نه لري چې داسې طریقې سره مړ کړي. که قتلیه بالاخره دا حکم هم راکړی شوی دی چې هغه حیوان ته مړ کوی شي چې هغه ازار و اذیت درته رسوي، تکلیف درته رسوي، مړ یې که زهریلوي. خو داسې نشي مړ کوی چې ریمانډ ورکړي، شکنجه یې کړي، ازار و اذیت یې کړي، مثلا ور ورکړي. ځینې کسان شته دي مثلا هغه وسېځوي، مثلا هغه ته سزا ورکوي. پکار دی که مړ کوي یا ایکې وسیلې وي څه پکار دی مړ شي، هغه تکلیف ور نه کړي هغه ته. یوې ښځې یوه حدیث دی چې مولا امام صادق علیه صلات وسلام یوې ښځې پیشو بند کړي وه، تعداد څه هغه تندې نه هغه لوږې نه مړه شوه، تکلیف کې مړه شوه. پروردګار عالم هغه عذاب کې ګرفتاره کړه، یوې پیشو وجې نه عذاب کې ګرفتاره کړه. الټا یا شته دي، یوه بدکاره ښځه وه، یوه کویوسه یو سپی ولیدو
څه تندې نه د ژبې روبسلې د تکلیف کې دی هغې څه وکړه خپل بټون یې ورته راوبسل خپل ټیکری راواخیستلو بټون یې ورسه وتړل کویو ته یې خپل هغه بټون کوز کړو هغې کې لږې اوبه یې رسکولې سپي ته به یې ورکولې پروردګار عالم هغه بدکاره ښځه هغه سپي سره مهربانۍ وجې نه وبخښله ما تاسو دین و مذهب دی حده پورې تاکید کړی دی د حیواناتو حقوقو باندې پس یاد وساتئ که چیرې حیوانات ساتو په کار ډېر مهربان اوسه هغوی سره ډېره مینه محبت کوو پیغمبر اکرم یو باغ ته نوځي یو اوښ تړلی وي پیغمبر اوښ ته نږدې ورشي خپل غوږ مبارک غوږ اوښ هغه سره نږدې کړي تاسو ته پته دی څه علمنا منطق الطیر انبیاو ته اهل بیتو ته د پرندګانو د حیواناتو ژبې یاویرڅي هغه څه ورته وایي هغه نه بعد پیغمبر وایي چې دې چیختان چوک دی چیختانو ته یې زه یم پیغمبر ورته دا چیخ دا اوښ د تا نه شکایت کوي هېڅ ما ته ټایم سره مړی نه راکوي کافي مړی نه راکوي خوراک یې ما صحیح نه دی دې سره خوراک غم نه کوي او بوجر نه زیات وړي کار نه زیات خلي ما کوه داسې دا بې زبانه دی نن نوي قیامت کې هم دا شکایت ته به درته ودرېږي شکایت به نه کوي کوشش وکړو انشاءالله حیواناتو ساتل اسان کار دی حیواناتو حقوق وپېژندو حیواناتو حقوق پېژندلې نه بعد هغوی باندې عمل کوله هغوی خیال ساتله د ما او تاسو فریضه جوړیږي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته